أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سورة احزاب د مضمون په اعتبار سره سلور بابونه وو. دا سلورم باب د 41 نمبر آیات نه په دې صورت تر اخره پورې چې دا شروع شو. په دې کې څه خطابات ذکر کېدل نبی علیہ السلام ته او څه خطابات مؤمنانو ته او څه بیبیانو د نبی علیہ السلام ته ذکر کېدل. نو مخکې آیاتونو کې هر کله چې پاغي کې د نبی علیہ السلام هغه مقام او مرتبه هغه ذکر شوا، نو اوس په دې آیات کریمه کې هم دا خبره ذکر کړي چې د الله رب العزت په دربار کې او د فرشتو په دربار کې د دغه پیغمبر علی السلام یو شان یو مرتبه او مقام دی. نو په دې آیات کې خطاب کوي مؤمنانو ته چې تاسو هم د دې نبی علی السلام په ملأ الادنا باندې د دې یو مقام او مرتبه ومني او د دې عزت وکړي. ځکه منافقانو کوشش دا و چې هغه د نبی علیہ السلام په باره کې صداسي یو خبره لټوله چې هغه یو قسم لا د نبی علیہ السلام ته پیغور وګرځي. نو په دې آیت کریمه کې مؤمنانو ته خطاب کوي چې تاسو هم یو مقام او مرتبه ومنئ. ان الله یقینا الله وملائکته و فرشتي د الله یصلون شاباسي وی علی النبی په نبی علیہ السلام باندې. نو اصل کې خود یصلون معنی د درود وی، خدا الله رب العزت درود وی لغه څنګه دی او د فرشتو درود وی لغه څنګه دی. د الله رب العزت درود ویل هغه خاص رحمت را لېګل دی په نبی علیہ السلام باندې. خاص رحمت را لېګل په نبی علیہ السلام باندې هغه دادی چې مقام او مرتبه ول اوچتول دی، د ګنا نه بچ ساتل دي. و ملائکته او فرشتي د الله د غي د طرف نه درود او شاباسي هغه څنګه دي د نبی عليه السلام د پاره د مقام او د مرتبه د اوچتوالي د پاره دعاګانې کول، د نبی عليه السلام د پاره نور مغفرت سوال کول او دغه نبی عليه السلام د هغه اخرت کې نور مرتبه او مقام او چتولو د پاره د پاره سوال کول. دا ټول شاباسي او رحمت په دې یصلون کې دغه طرف ته اشاره ده. نو خطاب کوي مؤمنانو ته یا ایها الذین آمنوا ای مؤمنانو صلوا علیه درود وای په د باندې وسلموا او غاړه کې دی تابعدارای د تسلیما په غاړه کې خودو سره. نو دلته کې د مؤمنانو نه دوه مطالبې شوې. یو مطالبت نه دا شوه چې صلوا علیه درود وایي په د باندې وسلموا تسلیما او غاړه کې دی حکم د دته تابعدارای د دته په غاړه کې خودو سره، یا معنی دار چې سلام وایي په د باندې په سلامتیا ویلو سره. درود ویل په د باندې سدي په حدیث کې راځي صحابي کعب ابن عجره رضی الله عنه هغه وی مونږ د نبی علیہ السلام نه تاسو کو چې مونږ خو په دې باندې پویګو چې سلامتیا ویل پتا باندې څنګه دی غداري چې السلام علیک ایها النبی ورحمت الله وبرکاته. خدا درود ویل پتا باندې څنګه دی. ناغه ورته هم هغه درود وی چې کم په مانځ کې په قاعده کې ویل کېږي اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد کما صلیت علی ابراهیم وعلى ال ابراهیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. نو دغه دواړو غوښتنه د مؤمنانو نه وشوه او دا په دای باندې د دې ویل لازم دي. یا خو بعض علما وایي چې درود ویل په نبی عليه السلام باندې د هر مؤمن د پاره په ژوند کې یو ځل ویل هغه فرض دی، لازم دی په د باندې. او چې کله د نبی علیہ السلام نوم اوریدل کېږي په مجلس کې نو صلی الله علیه وسلم وسره ویل پکار دی. ان الذين يؤذون الله ورسوله. اوس په دې آیت کریمه کې تخویب ذکر کوي، ير ور کوي ار هغه چاته چې هغه
الله ته هم تکلیف رسوي او پیغمبر ته هم تکلیف رسوي. چونکه دا صورت په دې کې هغه مضامین او هغه واقعاتو د نبی علیه السلام هغه تذکره ده چې په هغې کې خامخا د سره شمولیت د دغه منافقانو دی، واسطه د منافقانو راځي او دغه مشرکانو ته هم کافرو ته هم د دغه منافقانو په وجه باندې یو لار میلاویږي، یو ذریعه او بندوبست ورته برابریږي چې هغه هم د نبی علیه السلام بېعزتي وکړي، تکلیف ورسوي نبی علیه السلام ته. نو په دې کې تخویب ذکر کوي په تکلیف رسول الله ته او پیغمبر د الله ته، او دا غي د پارس تخویب یعنی ير ورته ورکوي چې ګوره د دې ډېر بد انجام دی. لعنهم الله فی الدنیا والآخره. ان الذين یقینا کسان یؤذون چې تکلیف رسوي الله ته تکلیف رسول سدي. حدیث کې راځي ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي وی الله رب العزت په خپل باندې وی کذبنی ابن آدم ولم یکن له ذلک وشتمنی ولم یکن له ذلک. بنی آدم ما دروغجن ګڼي او حال دار چې دا د لپاره داسې مناسب نه دي، او د کنزل کوي ماته او حال دار چې دا د لپاره مناسب نه دي، او داغي د لپاره چې دروغجن ګړي مال را داغي خبره مطلب دا دی چې زه دای ته خبر ورکوم په قران د مختلفو آیاتونو سره چې ګوري قیامت برازي او تاسو به زه دوباره راپورته کوم. نو دای د دې خبره باندې پوره دغه نه کوي، یقین نه ساتي، او چې کنزل کوي ماته نو هغه مطلب دا دی چې ما سره شریک وي صدر ګوري. او دغه سي د آیات کریمه کې علما ذکر کوي چې رد دی په يهودو نصارا او مشرکین په درو واړه قسمه خلکو باندې. يهودو د الله رب العزت ته تکلیف رسول هغه دا او غوي عزير ابن الله، عزير علیہ السلام زید الله دی، او نصارا او د غي د الله ته تکلیف رسول هغه دا چې هغه وی وقالت النصارى المسيح ابن الله، عیسی علیہ السلام هغه زید الله دی، او مشرکان هغه د الله ته تکلیف رسول دا چې هغه فرشته د الله رب العزت د پاره لونه غړني. نو دغه تکلیف نه به مؤمنان خپل ځان بچ کوي، شریک وي صدر به د الله رب العزت سره نه جوړي. ورسوله او پیغمبر د الله ته تکلیف رسول، پیغمبر د الله ته تکلیف رسول یو خو په دې طریقې سره دی چې عملی طور سره چې پیغمبر ته تکلیف رسیدلی و، چا په خزل غرزول وی او چا ورله د سر د پاسه د غټي را غرزول بندوبست برابر کړو، او په غزوه احد کې غاخونه مبارک د نبی علیہ السلام هغه شهیدان شو، دا هغه ته تکلیف رسولو. او دغه سي دا غینه علاوه اعتراضونه کول په پیغمبر باندې داوم تکلیف رسول دی پیغمبر علیہ السلام ته، او د پیغمبر علیہ السلام چې کوم سنت طریقې هغه پری خودي دي هغه نه منل، داغه خلاف ورزي کول دام تکلیف رسول دی پیغمبر د الله ته. نو داغه انجام ذکر کړي یؤذون الله ورسوله، تکلیف رسي الله ته پیغمبر د الله تعالی عنهم الله پلانت کړي دی لره الله فی دنیا په دنیا کې والآخره او په آخرت کې. پلانت کول په دنیا کې داري چې دبا د خیر کار طرف ته اسباب نه برابرېږي، هیڅ کله به هم د په نصیب کې دانی چې د خیر په لار باندې روان شي او خیر کار سره د په مخ ورشي. او په آخرت کې د الله رب العزت رحمت هغه جنت ته جنت نه لريواله د لپاره. وعد لهم او تیار کړی الله لدی د لپاره عذاب مهین، عذاب رسوا کوونکې. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، وسپدی آیت کریمه کې چې هر کله مخ کې هم تخویف او ير ورکړی شو چې د الله او پیغمبر د الله ته تکلیف مرسوي، نو په دې آیت کریمه کې ذکر کوي چې مؤمنانو ته هم تکلیف مرسوي، او داوم یو قسم لا چې دای په دغه صحیح تابعدارو د الله کې دي، نو د دې ته تکلیف رسول نه ځان ساتي. والذین وغکسان یؤذون چې تکلیف رسي المؤمنین مؤمنانو سړو ته، والمؤمنات او مؤمنانو خزو ته، بغیر مکتسبو بغیر د هغه نه چې کړي دی، فقد احتملوا وداغي سره پورته بکی دی بهتانن الزام و اسم مبین او گناه کارا. او مؤمنانو ته تکلیف رسول
هغه دا دي چې یا خو دی له دغه دین هغه لارې هغه د دی له ختمول دي، هغې نه د دی روحونه اړول دي، توجه ترې نه ور بدلول دي. او تکلیف دا دی چې د دی په معاشره کې چې کم اسلامي نظام او کم هغه اخلاق او عادات د شریعت او د دین مطابق جوړ شوي دي، هغې کې ورته رکاوټ اچول او هغه نظام ورته بدلول، غیر شرعي طریقې هغه ورته رادننه کول، دا پکې هم داخل دي. یا ایها النبی قل لازواجک، اوس په دې آیت کریمه کې خطاب کوي نبی علیہ السلام ته، او په دې کې مقصد دا دی چې هر کله مخکې دا خبره ذکر شوه چې مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو ته تکلیف مه رسوئ، منه د هغې نه وشوه. نو اوس په دې آیت کریمه کې د هغه تکلیف نه د ځان بچ کولو دپاره یو طریقه ذکر کوي چې دغه زنانه به په پرده کې په معاشره کې خپل ژوند تیروي، او دی دغه منافقان چې دغه پردې والا زنانه دا ویني، نو دی ته به دا پته لګي چې دا اصیل زنانه دي، دی په دین باندې برابر دي، حیاناکي دي، پردناکي دي، نو د نقصان رسولو موقع او دغه به دی له په لاس باندې نه ورځي. یا ایها النبی، ای نبی علیہ السلام، قل وایه لازواجک، بیبیانو خپلو ته، بیبیانو خپلو ته په دغه ټیم کې د نبی علیہ السلام چې کله نو وفات شوی، د نبی علیہ السلام په نکاح کې 9 بیبیانې وي او لوڼه یې دغه څلور وي چې ما مخکې سبق کې د هغې وضاحت کړو. خو او ورپسې مؤمنان زنانه هم پکې دې کې یادوي. حکم د دغه بیبیانو د نبی علیہ السلام په باره کې هم دی او د لوڼو په باره کې هم دی او د مؤمنانو زنانه هم یادوي. ونساء المؤمنین، او ښځو د مؤمنانو ته څه حکم ورته ذکر کوي؟ د پردې حکم چې دا به د منافقانو د تکلیف رسولو نه د ځان بچ کولو دپاره یو سبب ګرځي. یدنین علیهن، چې راتاو کې په ځان باندې، من جلابیبهن، هغه غټ پړونې او چیلونه څادرونه، چې دا ابن عباس رضی الله عنه ذکر کوي، وایي دا هغه څادر او هغه چیل چې موږ ورته په خپله ژبه کې چیل ورته وو، پړونې ورته ویلی کېږي، چې هغه زنانه د سر نه مخ، سر او خپې دا ټول بدن ولا پټ ساتي، او وایي په دې کې به صرف زنانه یو سترګه ښکاره کوي. البته بعضې علما ذکر کوي چې دواړه سترګې چې ښکاره شي یا د بقدر ضرورت، خو نور بدن به نه ښکاره کوي. نو د دین هم دا معلومیږي چې زنانه له کولا او مخ ګرځېدل دا د دې لپاره جایز نه دي، او د دې وجې نه علما ذکر کوي چې دا ښکاره مخ ګرځېدل دا د جاهلیت یو طریقه وه، مؤمنانې زنانه به د جاهلیت د طریقې نه ځان ساتي. ذالک ادنا، دا ډیره نږدې ده، ای یعرفنا، چې اوبه پیژندلی شي، فلا یؤذینا، نو تکلیف په ورته نشي رسولی. وکان الله، دی الله غفورا بخونکی، رحیما مهربانه. لئن لم ینتهی المنافقون، اوس په دې دریو آیاتونو کې منافقانو ته زجر او تخویب ذکر کوي چې تاسو خو د پیغمبر علیه السلام په خلاف باندې خپل کوشش کوئ، او د مؤمنانو زنانه او د سړو په خلاف باندې خپل کوشش کوئ، لیکن دا کار د ستاسو دا به د ستاسو دپاره د بد انجام دپاره سبب ګرځي، د بېعزتۍ دپاره سبب به ګرځي. نو په دې آیات کې هغوی ته آیاتونو کې هغوی ته زجر او تخویب ذکر کوي. لئن لم ینتهی المنافقون، که چېرته منع نشو منافقان سړي، والذین، واکسان، نو منافقان وي. په دې کې اشاره وکړه دې خبرې ته چې دغه خلکو عقیده خرابه ده، دی د سره د سمې عقیدې خلک نه دي، د دی هغه ګډوډوالی په عقیده کې پروت دی. والذین، واکسان، فی قلوبهم مرض، چې په زړونو د دی کې مرض دی، او د مرض د دی څه مرض دی؟ دا بدعملی سوچ او احساس او تصور هغه د دی په زړه کې به داسې وو. نو قرآن د دی ته هغه لارې هم بند کړئ، خو د نور کوشش نه هم د بندولو د دی ته زجر او تخویف ورته ذکر کوي. فی قلوبهم مرض، چې په زړونو دی کې مرض دی. والمرجفون، هغه اټکل وینا کوونکي یا بد خبر خورونکي، فی المدینة، په ښار کې. وایي که دا منافقان د دینه منې نشو، نو دی د خپل انجام ته غوږ کیدي. لنغرینک بهم، نو خامخا مسلط به کو مونږ تا لره په دی باندې. پښتو کې وایي راو به پارو مونږ تا لره په دی باندې. ثم لا یجاورونک، بیا به پاتې نشي دی تا سره، فیها، په دې مدینه کې، الا قلیلا، مگر لږ، ملعونینا، په لعنت کړی شوي دي. اینما سقفو، کم ځای کې چې وموندلی شي، اخذو، نو اوبه نیولی شي، وقتلوا، اوبه وجلی شي، تقتیلا، په وجلو سره. او بیا الله رب العزت دی ته خبرتیا ورکوي چې تاسو خو دا ژوند تیروئ د مسلمانانو سره او د نبی علیہ السلام سره مو ژوند تیر کا، او وروستو منافقانو ته هم خبرتیا ورکوي
چې ګوره د دې انجام سره به مو الله مخامخ کی او د الله ته سګران نه دی ځکه مخکې قومونه چې کم تیر شوي دي هغه چې هم د دغه پیغمبر د موجوده زمانې د پیغمبر د هغې خلاف یې کړی او د هغه د ملګرو خلاف یې کړی نو هغه یو سختۍ او تکلیف سره او خو دغه سره شرم سره مخامخ شي تاسو به مخامخ شئ سنت الله طریقه د الله فی الذین پاکستانو کې خلو چې تیر شوي دي من قبل مخکې ولن تجد او چرې به ونه مومې لسنت الله طریقې د الله لره تبدیله بدلیدل بیا داسې نه ده چې ګنې په مخکې زمانه کې د هغوی مخالفینو په راګیرولو طاقت رسېده او د ستاسو به د موجوده زمانه په دغه مخالفینو باندې طاقت نه رسي بلکې رسي به بدلیدلې نشته اخکه طریقه د عذاب ورکولې چې مخکې څنګه واغه رستم ده نو چې هر کله منافقانو باندې اعتراضونه او هغوی هغه زجر او رټنې ورته ذکر شوي نو اوس په دې آیت کریمه کې ورته یو بل حالت ذکر کوي چې هغې ته اخروي حالت ورته ویل کېږي چې دنیا کې هم د ستاسو دا بیزتای حالت دی د ستاسو په باره کې خو په آخرت کې هم تاسو یو سم حالت سره نشئ مخامخ کېدی یا دا آیت کریمه د دې دا سوال چې د منافقانو په دې آیات کې ذکر کوي نو چونکې منافقانو باندې مخکې ردونه وشو نو هغوی د پیغمبر علیه السلام د غلي کولو دپاره او د مؤمنانو د دغه اصلاح والا د احکاماتو نه د توجه اړولو دپاره هغوی د پیغمبر علیه السلام نه سوال وکړو چې قیامت به کله راځي یو قسم له خبرې بدلوله الله رب العزت د دوی دا سوال هم ذکر کړی د دوی د رټنې په تور باندې او جواب یې ول هم ذکر کړی دی چې بس پیغمبر علیه السلام ته جواب ورکه چې د دې خبرو علم الله سره دی ما ته چې کوم دین رالیږي هغه زه تاسو ته بیانوم او مقصود زما د مؤمنانو اصلاح ده او دوی ته دین برابرول دي یسألک الناس تپوس کوي ستانه خلک عن الساعة په باره د قیامت کې قل وایه پیغمبره انما علمها بېشکه علم د دې عند الله د الله سره دی وما یدریک او سشي خبر که تعالی را لعل الساعه شاید چې قیامت تكون قریبه شي نږدې